و این رساله مشتمل است بر یک مقدمه و 4 باب و خاتمه. غرض د مصنف رحمت الله علیه دې زینا هغه بیان اجمالی د خپل کتاب دی. بیان اجمالی خپل کتاب دی. غرض مصنف ازین جا بیان اجمالی کتاب خود است کی کتاب او بر یک مقدمه و 4 باب مشتمل باشه. د په کتاب کې ګوره څلور شي نه دي ښه. یو مقدمه ده، څلور بابونه دي، ایو په کې خاتمه ده. ټیک شو. په مقدمه کې چې دی تقسیم د کلمې کې اقسام ثلاثه وته. نو تقسیم د کلمې من کلمو پېښوي او د کلمې تعریف لغوي او اصطلاحي دا تیر شو چې کلمه لغت کې ویل کېږي ما يتکلم به قليلا كان او كثيرا، او په اصطلاح کې الكلمه اللفظ مدعو لمعنى مفردين، او بیا دا کلمه درې قسمه را اسم فعل حرف. وجد حصر دا چې دا کلمه بخاینه یا با دال معنا په نفسه باندې یا بدال نه، یا معنا په نفسه مدرات کوي یا به نه کوي. کوم معنا په نفسه مدرات کاوه نو بیا بخاینه، یا مختارین په یو د ازمنه ثلاثه پوری وی یا بنوي کوه نو دا فعل شو، کنه وا دا اسم شو. او کوم کلمه چې غیر دالی په معنا په نفسها باندې درات نه کوي بغیر د زم د کلمې اخرانه نو دا حرف شو. دا حرف شو. نو بس كلمة منحصر شو در أقسام ثلاثة: اسم فعل حرف. بیا تعریف د اسم او تعریف د فعل، تعریف د پیشوي او د حرف. اسم په لغت کې علوي او رفعت ته ویل کیږي. لکه دا مذهب د بصريانو دی. دی په اصل کې دا اسم سمون سمون ناقص واویو، ناقص واویو واو ته حذف شو خلاف القياس. خلاف القياس ټیک شو. لام کلمه حذف شو. چې لام کلمه حذف شو نو داسې ګوره فعل وو سو فعل وو نو لام کلمه حذف فعل شو. څه شو؟ وزن فعل پاتې شو. بیا ولکه حمزه راوړل شو نو افعل شو ښه اسم افعل. او په نزد کوپیانو باندې دا اسم اصل کې وسم وو، دا په وزن د فعل باندې خدا مثال واوي شو په پی کلمه کې وراغه حرف علت نو بیا غو حذف شو پېښوي نو وزن پاتې شو علن. څه علن بیا په کلمه لاړه بیا ولکه حمزه رااله نو اسم شو نو وزن راغه اعلن. څه اعلن. نو یو مذهب دغه چې معنا د علو رفعت سره راځي، بل لا چې معنا د علامه سره راځي. نو مذهب د بصريانو دغه شو چې دا معنا د علو رفعت سره راځي، او کوپیانو معنا د چې دغه دا معنا د علامه سره راځي، معنا د علامه سره راځي. لکه شاعر وی ګورم اذا اراد الله اهلاك نمله سمت بجناحها الى الجو تسعد. او په اصطلاح کې اسم فعل حرف اسم هغه کلمه ده الاسم كلمه تدل على معنى في نفسه غير مقترن باحد الازمنه ثلاثه. او فعل چې ده كلمه تدل على معنى في نفسه مقترنه باحد الازمنه ثلاثه. او حرف چې ده ګورم كلمه لا تدل على معنى في نفسه بل تدل على معنى في غيره. خبر ختم شو. بیا خبر اصل کې دا خو سرپیان دي. نو خبر اصل کې زمونږ د پیل سره دلته بحث د پیل نه ذکر کی. اسم او حرف نه مستقلا په صرف کې بحث نه کیږي. پېښوي در صرف پېښوي از اسم و حرف مستقلا بحث نه میشوه، مستقلا بحث از پیل میشوه. و این رساله مشتمل است او دا رساله مشتمل ده بر یک مقدمه و 4 باب. په یو مقدمه او څلورو بابونو باندې د مقدمه تفصیل چې مقدمه صيغه اسم فاعل لا كصيغه اسم مفعول لا څه شي نه ماخوذ ده دا مره في مرقات و 4 باب و خاتمه. مقدمه در تقسیم کلمه و اقسام ان، مقدمه تقسیم د کلمې او د اقسام ان اقسام د کلمې کې و اقسام ان و اقسام د کلمې کې. کلمه کې لفظ موضوع مفرد راګوجن. کلمه یعنی هغه کلمه چې لفظ موضوع مفرد ته وای برسي قسم است. نو دا کلمه چې دا په درې قسمه ده: فعل و اسم و حرف. فعل و اسم و حرف. نو اعتراض وارد مشوه، اعتراض واردېږي چې دا دا خو د حمیر و غیره نه د مخالفت وکړو. البته ګور نه سوي په نحوی کتابونو کې چې اسم فعل حرف او دویل چې فعل اسم حرف. البته اسم مقدم کړو در اینجا فعل مقدم کرد. چرا اینجا فعل مقدم کرد؟
صحیح شو. نو جواب دا غي دا دی چې دا اصل کې بحث سرپینو چې دی هغه تغییر د کلمې نه بحث کوي دی چې تغییر اعلال او تخفیف او غیره او دا زید پیل کې راځي نو ځکه پیل مقدم کو پیل آن پیل داده که درات کند بر معنا مستقل چې درات کې معنا مستقله باندې با یکی از ازمنه ثلاثه یو د ازمنه ثلاثهونه با یکی ازمنه ثلاثه یو د ازمنه ثلاثهونه هغه ازمنه ثلاثه کوم دي ماضی و حال و استقبال چې هغه ماضی حال او استقبال دي دا ګوره توضیح مثال ذکر کوي چون ضربا یضربو ضربا مثال د ماضی شو او یضربو دا مثال د حال او استقبال دواړو شو ځکه زمانه خودري دي خو لیکن صيغه دوه استعماليږي یو صيغه د ماضی استعماليږي او یو صيغه د مضارع مشترکه بین الحال و استقبال دواړه استعماليږي و اسم آن او اسم هغه د دلالت کوي چې دلالت کوي چې دلالت کوي پېښوي بر معنی مستقل په معنا مستقله باندې معنا مستقل څه مطلب چې په خپل دلالت کولو کې په معنا باندې زم د کلمې ته محتاج نه وي دغه کې معنا مستقله بر معنی مستقل با یکی از ازمنه ثلاثه یو د ازمنه ثلاثه وسه چون ګور رجلون او ضاربون رجلون او ضاربون نه با یکی از ازمنه ثلاثه نه با یکی ازمنه ثلاثه نه د یو د ازمنه ثلاثه اسم دی کنه چون ګور رجلون شو او ضاربون شو نو رجلون ګور ام اسم دی ضاربون هم څه دی اسم دی اعتراض دا وردیږي چې مثال راوړل کیږي د پاره د وضاحت مثل مثال اوردم شو برای وضاحت مثل و این به یکی واحد و این به یکی کافی میشوه دا یو څه پوره کیږي کنه نو ولې دوه مثالونه ذکر کړل سیدا جواب دا دی ګوره چې تعدد د مثال بنا دی په تعدد د ممثل باندې ممثل ګوره متعدد دی غدار متعدد دی اسم دو قسمه یو اسم جامد دی او بل اسم مشتقی دی نو دا رجلون مثال اسم جامد شو او ضاربون مثال اسم مشتقی شو نو ازین وجه دو مثال ذکر کړل وحرفان او حرف هغه دی چې درات کند چې درات کوي ټیک شو بر معنا غیر مستقل معنا غیر مستقل باندې کې به زم کلمې دیګر په فهمیدنه شود چې بغیر د زم د بلی کلمې نه فهمیږي نه فهمیږي چون من و الى لك من او الى شو من او الى شو دلته به دا اعتراض وردیږي چې من او الى دلته د مثال ودی ویل دلته هم مثال متعدد نه دی کنه متعدد نه دی حرف غيو حرف دینو منم حرف دی الام حرف دی ٹھیک شو دا غي وجه دا ده چې توردن للباب توردن لل يعني فعل اسم کې دو مثال ویل نو حرف کوم څه وو دو مثال ویل وزمانه برسي قسمه است او زمانه په دری قسمه را ماضی او مضارع او امر ماضی او مضارع او امر ماضی ان ماضی هغه ده کې دلالت کند چې دلالت کوي بر وقوع ما په واقع کېدلو دو یو معنا باندې در زمانه گذشته په زمانه تیر شوی کی چون ګوره خلک ګوره چون فعل لړې بنه زفره چون فعل څه معنا کرد ان یک مرد دا معنا شو کرد ان یک مرد کرد وک کار ان یک مرد هغه سړی در زمانه گذشته په زمانه تیر شوی کی نو ګوره دا فعل فعل اصطلاحي دی ښه فعل اصطلاحي شو دغه درې شي نه بکرال ګوره کې کرد راغی کرد اکول ټیک شو او ان یک مرد دا فاعل شو ټیک شو او در زمانه گذشته دا اقتران د زمانه شو او مضارع ان مضارع هغه ده چې درات کونت بر وقوع معنا چې درات کوي په وقوع د معنا باندې در زمانه حال یا آینده په زمانه حال کې یا په آینده کې آینده معنا راتلون کې آینده چې دا صيغه فاعل د امدن نکا آیت عین ای چون ګوره خلک وي يفعلوا څه معنا میکوند نه ده میکوند کار کوي د څه میکوند کار کوي ان په حال وس یا خواهد کرد دا استقبال شو یا خواهد کرد یا به وکی کار ان یک مرد په زمانه حال آینده په زمانه حال کې یا په زمانه آینده کې په زمانه حال لګي د میکوند څه او زمانه آینده لګي د خواهد کرد څه چوبې کی و امر ان او امر هغه دی چې دلالت کند بر طلب کاری چې دلالت کوي په طلب د یو کار باندې از فاعل مخاطب د فاعل مخاطب نه لکه مت مخاطب یو فاعل او دا غن طلب د کار وشي دا امر دی ښه بزمانه آینده
او په زمانه آینده کې لکه روان وخت کې چون ګورته وي افعل شي افعل څه معنا ده بكون تو یک مرد بكون وککار تو ته یک مرد ته وسړي دا مذکر ته خطاب شو کنه کل خوراک وکړه بخور بخور اذهبوا ذا برو برو وبزمانه آینده بزمانه آینده کې وو او مضارع اگر نسبت ماضی او مضارع اگر نسبت با